د نېشنل پارټۍ پښتونخوا وحدت لخوا پخواني صدر او رکن مرکزی کمیټې مختار باچا په یاد کې یو تعزیتي ریفرنس انعقاد کړی شوی و. په تعزیتي ریفرنس کې سیاستدانانو، وکیلانو او صحافیانو په ګڼ شمېر کې شرکت کړی و. د مقررینو وینا وه چې مختار باچا ټول عمر په خپل سوچ او فکر باندې لکه د غر ولاړ او کله هم په خپلو سیاسي اصولو باندې سمجوتا نه وه کړې او د هغې د سیاست دپاره لازواله قربانۍ موجود دي. مختار باچا ژوند ټول چې دی هغه په سټرګل باندې په کمیټمنټ باندې او په ټولرنس باندې د هغې ټول ژوند مجبوره وه او نن زه دا ګڼمه چې دا زموږ معاشره چې ده چې کوم مشکل حالاتو نه تېرېږي او دې کې چې دا کوم انټالرنس راغلی دی دا چې دی دا د مختار باچا هغه شخصیت او د هغوی هغه ژوند ته مخامخ چې کېښودلی شي نو دې مشکلاتو نه موږ وتې شو. د شرکا وینا وه چې د مختار باچا نظریاتو او فکر ته ټوله نړۍ د عزت په نظر ګوري او د هغې د وفات نه پس سیاسي او سنجیده نظریات په مقبره کې تبدیل شوي دي. ډېر په نره خدمت کړی دی، ډېر په ایماندارۍ خدمت کړی دی او بنیادي طور هغه د خدای خدمتګار د کورنۍ بچی خپل پلار چې کوم دی خدای خدمتګار و هغه په خړپوسو کې دغه سیاست زده کړی چې د خپلې خاورې سیاست کوله، د خپلو وسایلو سیاست کول، د خپلو حقوقو سیاست کول او په دې بنیاد باندې چې کوم دی نن د هغه دغه جدوجهد دا ټول به یاد ساتي. بس دغه خوش قسمتي د هغه بله وه چې هغه خوش اخلاقه مو او مطلب چې هغه کې برداشت هم پکې ډېر و، صبر تحمل هم پکې ډېر و. په دې وجه سره د مطلب چې عالم هم و، فاضل هم او چېرته دا کوشش نه یې کړی چې هغه چاته وایي چې زه لیډر یم. نو چې څوک په خپله ځان ته لیډر نه وایي نو قام ورته لیډر وایي، بیا ورته مشر وایي. د مقررینو وینا وه چې مختار باچا مختلفو سیاسي جماعتونو سره وخت تیر کړی و او هغې په خپل ژوند کې سیاسي پختګۍ او اصول پسندۍ دپاره کار کړی و.